بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفتر وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله مولانا العظيم. دا مخی آیتونو کی الله رب العزت مشرکانو هغه موقف ذکر کو چې ډېر شرمیده موقف او ډېر د بیکارۍ زورنه ولا الله تعالی ورکړه. نو په دې آیاتونو کې الله پاک مشرکانو د قریشو کفارو ته آیتونه اوري او ورته وایي وإذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لوستل کېږي په دوی باندې یعنې په دې مشرکانو کافرانو باندې آیاتنا بینات آیاتونه ښکاره زمونږه قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم نو وایي دوی نه دی دا محمد صلی الله علیه وسلم الا رجل مگر یو سړی دی اراده کوي چې بند کي تاسو له عما د هغه معبودانو نه کان یعبد آباؤکم چې عبادت یې کو ستاسو پلارانو وقالو وویل بنې مشرکانو ما هذا نه دی دا قرآن الا افک مفتر مگر دا دروغ دي د ځان اساس کړی شوي دي. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم وایا کسان چې کافران دي د حق په باره کې کله چې راشي دوی ته ان هذا الا سحر مبین نه دی دا مگر په جادو په ډاګه دی. وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما آتیناهم نه دی ورکړی دوی ته مونږه څه کتابونه چې دوی لولي هغې لره او وایي هغې لره وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر او نه دی لېږلی مونږه دوی ته مخکې ستا نه څوک یېروونکي. وکذب الذین من قبلهم نسبت د دروغو کړی و هغه کسانو چې مخکې د قریشو نه د مختلفو اممو نه او مختلفو قومونو نه وما بلغوا معشار ما آتیناهم نه دي رسېدلي دا قریش لسمې برخې د هغې مال او دولت او د اوږدوالي د عمرونو آتیناهم چې موږ مخکې قومونو ته ورکړي وو. فکذبوا رسولي پس دغه مخکنو قومونو زما د پیغمبرانو تکذیب وکړو فکیف کان نکیر پس څرنګه یو زموږ بد ګڼل هغې له. قل ووایه پیغمبره انما اعظکم بواحده زه تاسو ته یو خبره کوم ان تقوموا لله چې ودرېږئ د الله دپاره مثنا دوه و فراد او ځان له ځان له ثم تفکروا بیا سوچ وکئ دوه یو ځای شئ او بعضې کسان یو شئ او په دې خبره باندې سوچ بچار وکئ چې ما بصاحبکم من جنه نشته ستاسو په دې پیغمبر باندې لیونتوب دا لیونی نه دی. ان هو الا نذیر لکم نه دی دا مگر یرونکی دی ستاسو لپاره بین یدی عذاب عظیم شدید مخکې د عذاب سخت نه. نو الله رب العزت و فرمایل و اذا تتلى علیهم
کله چې لوستلی کېږي په دې مشرکانو کافرانو باندې آیاتونه بینات بالکل واضح آیاتونه دي، داسې څه ابهام پای کې نشته، پټوالی پکې نشته چې دوی ګینې پې نه پوهېږي. د دوی د ژبې ټکي دي او د دوی د ژبې کلمات دي او دوی پې ښه واقف دي. نو چې کله مونږ دوی باندې زمونږ پیغمبر یا خدا ترس بنده آیاتونه اولولي او آیاتونه په خپل پې نه ادا کې بالکل په ډاګه معنا یې آسانه الفاظ آسانی، قالو نو دا مشرکان وایي ما هذا نه دا سړی جناب رسول الله یادوي الا رجل مگر دا یو سړی دی یرید ان یصدکم اراده کوي چې بند کی تاسو لره عما د هغې معبودانو نه کان یعبد آباؤنا چې وو پلاران ستاسو د هغې عبادت به کو. یو بل ته مشرکان وایي د دې سړي مقصد هېڅ نشته سوا د دې نه چې تاسو د خپلو پلارانو او د نیکونو د هغه زوړ عبادت نه چې تاسو په هغې باندې تر اوسه پورې چلیدلي یئ هغه درنه ورانوي او د هغې نه بندوي. او دی چې وایي چې دا قرآن دی او دا الله را لېږلی دی، نه نه دا الله نه دی را لېږلی. وایي ما وایي مشرکان وقالو وایي مشرکان ما هذا نه دی دا قرآن الا افک مفتر مگر دا دروغ ساز شوي دي. دا یو څو خبرې دي د دروغو نه ده سازي کړي دي او په الله یې ورتپي چې دا د الله دي. مفتري دا معنا ده چې سړی خپلې خبرې سازي کړي او په بلې ورتپي. نو دا د ده د مقصد صرف خپل ریاست چمکاول دي او په تاسو باندې خپل حکومت راوستل دي. د ده اصل کې اغراض سیاسي دي، د سیاسي اغراض لري. د تاسو نه دا مشرۍ قبضه کوي، دا ملکۍ او خانۍ درنه قبضه کوي. دا مطلب دی. وقال الذين كفروا للحق وایا کسان چې کافران دي د حق په باره کې چې حق اسلام دی او حق دا قرآن دی. سوی لما جاءهم کله چې دا حق دوی ته راشي دوی بې سوچ او بې سمجه بې ذهن چې لږ ورته متوجه شي لږ یې وګوري لږ په سوچ بچار وکړي. نه نه ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا حق دا قرآن و اسلام الا سحر مبین مگر جادو دی ښکاره. ته ګورې نه څنګه په ډېرونو پورې نښلي، څنګه پرې خلکو اثر کوي. داسې اثر په خلکو کې چې د هغه دا پوټکی د هغه نه وباسي نو د نه بیا نه اوړي. او که څومره هغه د مصیبتونو سره مخامخ کې پروا یې نه وي. دا سحر دی نه څه دي. الله فرمایي وما آتیناهم نه دی ورکړی موږ دې قریشو ته من کتبن څه کتابونه آسماني کتابونه دی ته موږ نه دي ورکړي دې قریشو ته تدرسونها چې لولي او وایي دوی دې لره. داسې کتابونه موږ نه دي ورکړي چې په هغه کتابونو کې د غیر الله د عبادت اجازت ګینې شوی دی او پای کې د شرک اجازت ورکړی شوی دی. داسې کتابونه خو هم دې ته موږ نه دي ورکړي چې دوی په آسماني کتاب حواله ورکړي چې د آسماني کتابونو کې د پلاني کتاب کې دا راغلي دي.
وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر او نه لېږلی دی موږ دې قریشو ته مخکې ستا نه پیغمبره من نذیرین یرونکي نه دی عربو کې د قریشو ته نه آسماني کتاب نه مخکې نه میلاو دی نه د رسول الله نه مخکې دي ته څه پیغمبر راغلی دی نو دا انتهایی انپړ او جاهل خلکو او شیطان په خپله لمسه کې پوره اخیستي او شیطان پوره دوکه کړي او دغه خپل شرکي مذهب ته ویل دا درست مذهب دی او اسلام ته افترا ویله سحر ورته ویو جادوی ورته ویو وکذب الذین من قبلهم نسبت د دروغو کړی وه کسانو چې مخکې د قریشو نه هغوی هم دا کار کړی او وما بلغو معشار ما اتیناهم ندی رسیدلی دا قریش لسمې برخې ما د هغې مالونو او دولتونو د هغه بدني قوتونو د هغه ټول اعمار آتیناهم چې موږ هغه مخکنو قومونو ته ورکړي نه دی د عادیانو سمودیانو په شان مجسم دي نه د عادیانو سمودیانو په شان پکې قوت او طاقت شته او نه د عادیانو سمودیانو په شانتي دوی سره مال او دولت شته د هغې لسمې برخې ته هم نه رسي د مخکنو کفارو خو هغه زورور خلک چې دوی لسمې برخې ته نه رسي فکذبوا رسولي هغوی زموږ د پیغمبرانو تکذیب وکړو هغوی ته چې کوم پیغمبران راستولی شوي هغه پیغمبران یې مسترد کړه هغه کوم حق چې ورته راغلی و هغه یې ونه مانه فکیف کان نکیر پس وګورئ څرنګه یو زموږ بد ګڼل چې کله به هغوی پیغمبرانو ته دروغجن وویل دا خبره به موږ بده وګڼله او د هغې په نتیجه کې به مې عذاب راوسته نو ورشئ د عاد قصې وګورئ د سمودیانو وګورئ د قوم لوط وګورئ د قوم شعیب وګورئ د قوم ابراهیم وګورئ چې دغه قومونو سره موږ څه کړي دي د قریشو څه خیال دی چې د ټولو پیغمبرانو سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د هغې تکذیب به دوی کوي او الله به یې پرېږدي نو په بدر کې یو دچکه ورکړه صنادید قریش یو شپېته ترې ووژل بیا الله رب العزت پیغمبر ته وایي ته دوی ته دا خبره وکړه ووایه پیغمبره انما اعظکم بواحده زه تاسو ته صرف یو خبره کوم یو او هغه زما دا دغه یوه خبره چې ان تقوموا لله د الله دپاره ودرېږئ بس په دې وخت کې دا ټولې خبرې د ذهن نه وباسئ او الله حاضر ناظر کوي او ودرېږئ مستعد شئ برابر شئ مثنا دوه و فراده یو دوه کسان ځان له شئ په دې باندې سوچ بچار شروع کوي یو سړی ځان له شئ ذا خلی و نفسه چې ورته وایي ته او ستا نفس ځان له شئ او په دې سوچ وکئ د دې پیغمبر په باره کې چې ستاسو په کلي کې پیدا شوی و 40 کاله پورې چپ چاپ و تاسو ورته صادق الامین وایو انتهایی رښتینی انسان او انتهایی رښتینی رازباز او دغه دا امانتدار
تاسو ته 40 کالو پورې دا ویو د ده په باره کې لږ سوچ وکړئ نه د چا نه سبق ویلی دی نه د چا نه خط کتابت زده کړی دی نه یو مدرسې ته تللی دی د ده په باره کې لږ سوچ وکړئ ثم تفکروا بیا سوچ بچار وکئ تاسو په دې خبره باندې ما بصاحبکم من جنه نشته ستاسو په دې ملګري یعنی جناب رسول الله باندې لیونتوب دا تاسو مجنون وایئ نو تاسو بله سوچ وکئ د کې د مجنونیت څه دي دا کله راسې مجنون شو 40 کال پورې ښه روغ جوړ او 40 کال نه وروسته پې لیونتوب راغی ان هو الا نذیر لکم نه دی دا پیغمبر مگر یرونکی دی ستاسو ان په معنا د ما نافیه دی ان هو ما هو نه دی دا پیغمبر الا نذیر لکم مگر یرونکی دی ستاسو لپاره بین یدی عذاب شدید مخکې دا عذاب سخت نه دا دې کې یو څو خبرې مخې ته راغلې بیانو عناد المشرکین یو په دې آیاتونو کې دا راغله چې مشرکان به همیشه د حق سره معانده کوي د معاندې معنا دا ده چې یو شی وپېژني او نه مني یعنی دی د دانسته نه منل او په دې کې وسخف قلوبهم وهبوطهم الفکری او دارنګې د دوی د عقلونو هغه ردیتوب چې دا ډېر د ردي عقلونو خاوندان چې دوی د ګټو او د خټو نه ساز شوي بوتانو ته پوجي کولې او د هغې نه شر او خیر غوښته نو دې نه زیات بد عقله او بې عقله به دنیا کې نور څوک او دویم ضعف کفار قریش چې قریش د بدنونو په لحاظ سره د مالونو په لحاظ سره د جتې او د افرادو په لحاظ سره انتهایی کمزوري وتشددهم وعتوهم او بل طرف ته د دوی هغه سختی او بل طرف ته د حق نه سرکشي اذا قیس بالامم السابقه کله چې دې قیاس وکړی شي په مخکنو امتونو باندې فانهم لا یملکون من القوه دی مالکان نه دي د قوت نسبتا واحد الى 1000 لکه دا قریشیان زر او پخوانی خلق یو اذ المعشار هو عشر العشر معشار دا ستوایی یعنی د لسمه لسمه د اغی لسمه نو عشر العشر یعنی لسمه د لسمه او بیا عشر د اغی لسمه نو دغه به سازیږي تقریر النبوة المحمدیه په دې آیاتونو کې د نبی علیه السلام د نبوت پوره اثبات شو او وذالک بنفی الجنه دا په دې چې پیغمبر لیونی نه دی پیغمبر لیونی نه دی لیونی پیغمبران نه سازیږي او اثبات انه نذیر او دا هم پکې ثابته شوه چې دا د الله د طرفه یرونکی مقرر شوی دی او څوک چې الله طرفه یرونکی مقرر کړي پیغمبري لیونی نه وي الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي د سره سره دی الله موږ په دې کامل وکړي ښه ها ښه یا الله رب العزت تی او بخیر ډېر عمر په راحت کې
خدای پاک زموږ ټول ناراضي شي، خدای زموږ ټول ناراضي شي، خدای دې عمل د اسلام په رنګ کې رنګ کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د قرآن په رنګ کې رنګ کړي. دلته خدای اسلامي نظام، شرعي نظام راولي. دا د کفر نظام، دا د بېدینۍ نظام، دا د سودخورۍ نظام، دا د پیسکو پوجور نظام، دا د ټکسونو د ظلمونو نظام، خدای پاک دا د سرمایه‌دارو نظام دا ختم کړي. دی په ځای اسلامي نظام، محمدي نظام، د صحابو نظام راولي. ربا زمونږ چې څونه د مسلمانانو مردگان دي ټول وبخښي، او خاص کر دا محمد حاجي صاحب وپاس هغه ته دعا وکړئ چې الله تعالی یې وبخښي، ډېر عمر یې الله په راحت کړي، خپل جوار رحمت کې ځای ورکړي، خصوصي مهرباني ورسره الله وکړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي او خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه